تو پہل ابن عامر اللہ داغا طواف را ترایات کو رضی اللہ تعالی عنہ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أقبل بعضهم على بعض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ طواف کو کنا نو طفیل ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دا صحابی دا د یو علاقې نه روانو او دا سردار خودت د خودی کافرانو باندې لارو کوسو کې به ودریدله او چې څوک به راتلله نو ورته وی بچې زمون سره ګوره جادوګر دی یو ساحر دی را سره ګوره میلا وسره نشي دا غیر مسلم ولاړو په دلارو کوسو کې به ولاړو دا خبره اترې به کولې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د به څوک را پرې خودل نه یقیني دا وړو کې قاری سے حافظ سے طواف کوي الله صدا دا واز جیبا او په کم ځای کې وي په کم ځای کې چې قران نازل شوی دی الله اکبر کبیره نو ډیر خوند راکو لا دې مونږ ټول قبول کې د دې طوافونو لپاره نو خبره مرته کوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کوي الله طواف کوي طواف داسې روان دی او طفیل ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دیخم سردار او غټو نو دیم داسې طواف کوي د एकदम په نبی علیہ الصلوۃ او خبري د اجکل راتلو طفیل ابن عامر نو هغه يهوديانو ته پلار کې ورته ګوره میلا وسره نشي مشرکانو دا واغه نو دله مالوچ ورکړه مالوچو او مالوچو په غوګونو کې ورکه ګوره خدا غسر میلا هم شو دومره جادوګر جبه د ور سره چې ور سره میلا شو ډایرکټ پیغسته نو طفیل ابن عامر په غوګونو کې هغه مالوچ ورکړه ذل قطنتین ورته د لقب دی یعنی مالوچ والا دنه په غوګونو کې مالوچ ورکړه طواف کوي وز داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم طواف کو هغه داسې ولید الله چورته وی قتل داسې کنه وای دا څوک ته ناغوتی هوا دا غده کنا امو چوي چې ساحر دی جادوګر دی دا اق یو دی کنا الله چاغه ورته وکتل کنا ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب اے خلقو دا چهره دروغجن نشی کېده دا رښتونی چهره دا ورله او ځان ته متوجه شو طفیل ابن عامر چې دا ته وړکې سړی ته خودم د علاقې سرداري او بس د غوګونو نه دا مالوچو ورسره میلاو شو کوچري خبره خو یا بسم الله خبره نو بس زیبتی نو ورګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او کینا سوت داسه سو وتا یا محمد تسوي الله اکبر کبیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیر عجیب خبره اتره وکړه او سوې تا ان الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به وتوكل على الله من كان يعبد محمدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیر خيسته عجیب حالات ورته بیان کړل او ډیر پاجیبان انداز د الله وحدانیت ورته بیان کو نغسوي اعد فقد بلغنا قاموس البحر اے محبوبا لگی خبر راته نور وکا د الله په ذات قسم چې ستا دی خبرو دا وونه سمندرونه سدي دای داسې میټاس او داسې ګوړه او داسې شیرینی کړه لګ راته سو خبر راته بیا وکا نو نبی اسلام داسې بسوک میلاو شو کنه نو بس ډایرکټ په داغه اخلاق دا خبرو کې الله دا ساسری کو چې ډایرکټ پیغسته نو طفیل ابن عامر رضی الله تعالی بیا شو مسلمان شو او د نبی اسلام سره بیعت وکړو بس لاړې بیا خپل علاقې ته او دا مونږ چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې د ټولو نه زیات احادیث دنه نقل کړل شوی دا د وجنه مسلمان شو نو غرض مې دا دی چې دا غتور غلاب ته مخې ته بيګیر چا پیرا او د کعبه مبارک نه تاویږي او دا تلاوت ورته الله چې د الله کلام د الله د ټول نه معزز کور مخې ته او طواف کې نو مړه د قاری سے پډه سخه عجیب داسې جذبه کې راو سمجھ سره یم نو سی وی مې چې دا کم طواف په کم زمکه کیږي کنه په دې زمکه باندې ډېر عجیب حالات راغلي دي چې ډېر عجیب ډېر خسته درنو خلکو په دې زمکه باندې طوافونه کړی دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیاران الله دې زموږ د ټولو دا زوینه نصیب کړي